بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر شلم نمبر درس دی. نن به ان شاء الله مونږ وایو آداب قضاء الحاجات. د قضاء حاجات آداب به ان شاء الله نن وایو. آداب د ادب جمع ده. ادب ته وایي انسان چې د نازیبا اخلاقونه ځان بچ کی، د بد اخلاقونه ځان بچ کی، نو هغې ته ادب وایي. خجی قضا چې دی د فارغېدو ته وایي، او حاجات دا د حاجت جمع ده، ضرورت ته وایي ضرورت. نو وایي آداب قضاء الحاجات، د قضاء حاجات آداب یعنی د قضاء نه مراد دلته اودس ماتې دی. د اودس ماتې چې کوم ضرورت وي. ښه جي اوس وایي قاله که معنا ده، د قاله معنا ده وفرمایل، وفرمایل. رسول الله، د الله رسول صلی الله علیه وسلم، د الله رسول صلی الله علیه وسلم. انما معنا ده بشکا، یقینا، بشکا. انا معنا ده زه، لکم معنا ده ستاسو د پاره، ستاسو د پاره. د لام معنا ده د پاره، او کوم معنا ده ستاسو. با معنا ده دلته به معنا وکړو په، دلته معنا ده سره، خو دلته معنا مونږ کوو په. منزل معنا ده مرتبه، او والد معنا ده والد پلار ته وایي. اعلمو زه خایم، زه درته تعلیم در کوم، زه خایم، میں سکھاتا ہوں، زه خایم، زه خایم. کوم معنا ده تاسو ته، تاسو ته. فاذا، فا معنا ده نو، اذا معنا ده کله، کله کله چې. اتا معنا ده راشي. احد معنا ده یو، او کوم معنا ده ستاسو. الغایت، غایت دا چې دی داسې ډوب ځمکې ته وایي. یعنی مطلب د دې مطلب دلته کې غټ اودس ماتې دی. غایت معنا ده اودس ماتې، غټ اودس ماتې، غټ اودس ماتې. فلا معنا ده فلا، فا معنا ده نو، لا معنا ده نو. یستقبل، یستقبل معنا ده مخ کول، مخ کول، مخ کول. القبله تا قبله یادای چې کم ته مونږ مونځ کوو، قبله. و معنا ده او، لا معنا ده نه. یستدبر، یستدبر معنا ده شا کول، شا کول. او ها معنا ده هغه. و معنا ده او، لا معنا ده نه. یستطیب معنا ده استنجا. استنجا یعنی خپل ځان پاکول. انسان او دسمات کی غټ او دسمات کی یا ورکوټ او دسمات کی، نو بیا په اوبو سره ځان پاکي یا په لوټو سره ځان پاکي، نو هغې ته استنجا وایي. ځان پاکولو ته استنجا وایي. با معنا ده سره. یمین معنا ده خی، یعنی خی لاس، خی دائیں، دائیں طرف خی. او ہی معنا ده د هغه. و معنا ده او، کانا معنا ده وہ. یأمر معنا ده حکم کوي.
بثلاث با معنا د سرا، ثلاثه معنا د درې، احجار دا د حجر جمع ده. حجر حجر کانی ته وایي، احجار ډیر کانی، ډیر کانی. د حجر جمع ده احجار، نو کانی یعنی دلته ته مراد لوټي دی. ښه جي لوټي، درې لوټي یادوي، نو درې کانی. واو معنا ده او، ینها معنا ده منې کوي، عن معنا ده نه، روس روس سوټي وغیرہ سوټي. واو معنا ده او، رما رما زړو اډوکو ته وایي، بوسی دا هډي زاړه اډوکي. هډوکی. خجی اوس دا حدیث ته جی رواه ابو داود، د ابو داود شریف نه روایت شوی دی عن ابي هريره ته، د ابي هريره رضی الله عنه حدیث دی. د ابو داود شریف کتاب دی، د هغې نه دا حدیث راغستی دی او د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه دا حدیث منقول دی. وایي دلته کې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی انما بشکا انا ز لکم ستاسو د پاره بمنزلة الوالد، د پلار په مرتبه کې، یعنی د پلار په ځای اعلمکم، ز تاسو ته تعلیم در کوم، ز تاسو ته خیمه. فاذا نو کله چې اتا راشي احدکم ستاسو نه یو کس، ستاسو نه یو کس الغایط غټ او دسماتی ته، فلا يستقبل، فلا يستقبل نو مخ دی نه کوي، مخ دی نه کوي القبله ته، قبلې ته، قبلې ته دې مخ کوي نه. که تاسو نه څوک یو کس او دسماتي ته راشي نو قبلې ته دې نه مخ کوي. ولا يستدبرها او نه دې دغه قبلې ته، د ها معنا دغه قبله یادوي. ولا يستدبر او نه دې شا کوي ها دغې قبلې ته. ولا يستطيب او نه دې استنجا کوي بیمینه په ښي لاس سره. وکان یأمر او رسول الله صلی الله علیه وسلم به حکم کولو بثلاثه احجار د دریو کانو سره. وینها او منې کولو به نبی علیه السلام عن الروس د سوټو نه، والرمة او د زړو هډوکو نه. نو ګورئ په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام په دې حدیث کې خپل امت ته تعلیم ورکوي چې زه ستاسو د پلار په ځای باندې مو پلار خلکو ته بچو ته آداب ښیي، او نبی علیه الصلاة والسلام د ټول امت دپاره د پلار په ځای باندې دی. خو د نبی علیه السلام قرآن کې الله پاک فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. الله پاک فرمایي وي چې نبی علیه السلام ستاسو کې د چا پلار نه دی، او ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله، لیکن دا زما رسول دی، وخاتم النبیین او خاتم النبیین دی صلی الله علیه وسلم. نو ګورئ خو نبی علیه السلام فرمایي وایي زما مرتبه داسې ده، زما دا امت زما د بچو په ځای باندې دی، بچي مې نه دي خو د بچو په ځای باندې مې دی. نو زه ستاسو دپاره د پلار په ځای اعلمکم، زه تاسو ته تعلیم در کوم، زه تاسو ته ښیم. فاذا وایي کله چې اتا راشي احدکم ستاسو نه یو کس الغایط او دسماتی له، فلا يستقبل القبلة نو قبلې ته دې نه مخ کوي. ولا يستدبرها او نه دې دې قبلې طرف ته شا کوي. ولا يستطيب بيمينه او نه دې په ښي لاس سره، ولا يستطيب معنا ده او استنجا دې نه کوي بيمينه په خپل ښي لاس سره. وکان یأمر، یأمر کې هو ضمیر فاعل دی، هغه نبی علیه الصلاة والسلام ته راجع دی. وکان یأمر او نبی علیه السلام به حکم کولو بثلاثه احجار د دریو کاڼو، ان د دریو لوټو به حکم کولو چې یاره ته صفایي کې او دسماتې خپل ځان صفایي کې نو درې لوټې استعمالوه. وینها عن الروس او د سوټو نه به منې کول چې په سوټه باندې او دسماتې مه کوه. والرمة او په اډوکي باندې او دسماتې مه کوه. نو د دې شیزونو نه به نبي علیه السلام منې کول. و دلته کې وایي بثلاثه احجار، نبي علیه الصلاة والسلام د دریو لوټو حکم کړی چې یاره تاسو درې لوټې استعمالوئ. نو که چېرته د دې نه څوک زیات هم استعمال کړي خو اکثر وایي په دریو لوټو سره پاکي راځي د انسان.
نو که زیات هم استعمال کی نو څه په دې کې څه خبره نشته خو چې کم نه استعمالوي ځکه اکثر صفحې په دریو لوټو سره راځي خو سوټو نه دې ځان ساتي او د زړو هډوکو نه دې ځان ساتي په ترمذي شریف کې او داسې په بخاري شریف کې حدیث دي وایي د سوټو نه او د دې هډوکو نه ځکه نبي علیه السلام منې کړي دي چې نبی علیه السلام فرمایي چې یاره دا ستاسو د رونو یعنې د جناتو خوراک دی هغوی دا سوټې او دا زاړه هډوکي وغیره دا خوري دا د هغوی خوراک دی نو وایي دې باندې تاسو اودس ماتی مه کوئ ځکه چې هغوی ته هم خپل خوراک صحیح صفا میلاویږي نو الذي کم کس چې یریدو اراده وکي وغواړي اراده وکي قضاء الحاجت قضا معنی ده اودس ماتی یعنی ضرورت الحاجت یعنی حاجت چې کوم د ضرورت دی یعنی اودس ماتی قضاء الحاجت نه مراد اودس ماتی دی اودس ماتی تاسو کې چې کم کس د اودس ماتی اراده وکړي من البول معنی ده د ورکوټې اودس ماتی ورکوټې اودس ماتی مونږ ورته تشې میتیازې وایو ورکوټې اودس ماتی او معنی ده یا الغایط معنی ده غټ اودس ماتی ینبغي نو پکار دی چې پکار دی لهو معنی د لام معنی د پاره او هو معنی د هغه کس نو هغه له پکار دی ان چې یواظب پابندیو کی علا معنی د باندې او آداب د ادب جمع د آدابو الاتیه راتلون کے آنے والے راتلون کے خجی دلته مطلب داری وی الذي کم کس چی یرید اغواړي قضاء حاجت او دسمات من البول ورکوټ او دسمات وی او اول غایت یا غټ او دسمات وی وی کم کس چی قضاء حاجت لراشي یعنی قضاء حاجت د پرزی کاغا ورکوټ او دسمات کوي او غټ او دسمات کوي نو ينبغي له اغله پکار دی اغله مناسب دی اغله پکار دی ایواظب چې پابندیو کی علی الآداب الآتیه دراتلون کی آدابو نو اوس پر دې نخکته د هغې آداب بیانېږي انشاءالله روزانه بس څلور 5 آداب بیانېږي تقریبا 22-23 آداب دي نو 5 به روزانه انشاءالله یو درس کې وایو نو د دې مطلب دا دی نبی علیه السلام فرمایي چې زه ستاسو د پلار په ځای باندې یم او زه تاسو ته طریقې ښیم آداب درته ښیم چې کله تاسو نه یو کس او دسماتی لراشي غټ او دسماتی له نو وایي دا دی نه قبلې طرف ته مخ کوي او نه دی قبلې طرف ته شا کوي او دله پکار نه دی چې دا دی وایي په ښي لاس باندې استنجام نه کوي ګس لاس ته استعمالی په استنجا کې او نبی علیه صلات وسلام به د 3 کاڼو د استعمال حکم کولو چې تاسو 3 کاڼي استعمالوئ وینهى عن الروس والرمة او نبی علیه صلات وسلام به د سوټو او د هډوکو نه زړو هډوکو نه منې کول چې یاره تاسو په سوټو باندې اودس ماتی مه کوئ په هډوکو باندې مه کوئ ځکه چې دا جناتو خوراک دی بیا فرمایي وایي که تاسو کې څوک قضای حاجت اراده ولري چې یاره زه قضای حاجت وکړمه نو که ورکوټ اودس ماتی کوي او که غټ اودس ماتی کوي نو وایي دله پکار دی ینبغي له دله پکار دی ان یواظب چې پابندیو کې علی الآداب د آدابو الآتیه د راتلونکو نو دا زمونږ د نن ورځې درسو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام